د یو ملګري دا تپوس کړی دی وایي چې کله زه راشم او د ماسپښین یا د مازدیګر لمونځ وي او 4 رکاته لمونځ وي او زما نه 3 رکاته شوي او زه اخري رکات ورسوم نو بیا ما له مخکې څه کول پکار دي ځکه چې ما خو د امام سره 1 رکات ورساوه نو چې 1 رکات مې ورساوه نو 3 رکاته زما نه شوي دي نو مخکې ما له څه کول پکار دي آیا د 3 رکاتونو کې به ډک رکاتونه زه کم کومه تش په کم کومه دا طریقه راته بیان کړه. نو ګوره دا ډېره اهم مسله ده دومره اهم مسله ده هر چا سره راځي او هر څوک دا مونځ چې کله د مازدیګر لمونځ وي کله د ماخوستن لمونځ وي کله د ماسپښین لمونځ وي 4 رکاته لمونځ دی ده ته راشې استانه 3 رکاته لمونځ شوی دی امام درنه 3 رکاته کړي دي او ته رالې اخري رکات یې ورسوو نو ته به اوس څه کې ته به په کومه طریقه باندې دا نور لمونځ کوې ډک رکات په کوم ځای کې تش په کوم ځای کې دا لازمي ده ځکه چې بعضې خلک لمونځ وکړي نو لمونځ کې سجده سهو پې لازم شي او سجده سهو ورته نه وروسته ونه کړي نو چې کله ونه کړي نو هغه لمونځ پې فرض خو ادا شي لیکن لمونځ بېرته واجب الاعاده یې بېرته واجب راشي ته را لمونځ را وګرځې او خلک یې نه راګرځوي طریقه دا ده چې کله سړی راشي او د دې نه 3 رکاته لمونځ شوی دی نو در امام سره 1 رکات ورسوه دا به امام سره دغه 1 رکات وکړي بیا به دا امام سره په قاعده باندې کینی چې کله امام سلام وګرځي نو دا خو 1 رکات امام سره رسولی دی نو دا به 2 رکاته پاسي چې کله دا 2 رکاته پاسي نو دا به تش رکات نه کوي دا به ډک رکات کوي څه مطلب دا خو امام سره اخري رکات رسولی دی که نه او اخري رکات د امام سره چې کله ورسوي نو اخري رکاتونه خو تش دي هغه کې ولضالین امین چې کله خلک وایي نو بیا خو ورسره صورت نه وایي نو دا خو د امام سره تش رکات رسولی دی بیا چې امام کله سلام وګرځاوه او دا ودرېده نو دا به 1 رکات ځان له لمونځ کوي نو 1 رکات په ډک وکړي نو دا 2 رکاته شو د 2 رکاتونو نه وروسته به دی کیني 2 رکاتونو نه وروسته به دی کیني قاعده به وکړي چې قاعده وشوه عبده ورسوله پورې لمونځ یې ووهه نو بیا به پاسي بیا چې کله پاسي نو بیا به بل رکات هم ډک وکړي مطلب هغه کې به صورت وایي ولضالین امین نه وروسته به صورت وایي د هغې نه وروسته 3 رکاته شو نو د هغې نه وروسته به اخري رکات تش وکړي نو ګوره 4 رکاته لمونځ شه اولی رکات تش رالی د امام سره ټیک شو اخري رکات هم تش رالی په منځ کې 2 رکاتونه دا ډک راله او په دې دواړو په منځ کې هم قاعده راله نو چې کله داسې طریقه باندې لمونځ وکړي نو دا لمونځ بیا صحیح دی او چې ته ترتیب ګډ وډ کړې څه مطلب چې 1 رکات ستا د امام سره رسولی دی تش بیا امام سلام وګرځاوه ته ودرېدې تا هم ځان له بل رکات هم تش وکړه نو تش رکات خو نشته ته به ډک رکات کوې او تا تش وکړه نو تا باندې سجده سهو لازم شوه نو چې کله باندې سجده سهو لازم شوه نو تا سجده سهو دې نه وروسته ونه کړه نو ستا لمونځ فرض دې خو ادا شو لیکن لمونځ باندې بیا واجب الاعاده دی دوباره په تا باندې واجب دی چې دا لمونځ بېرته وکړه نو دا طریقه ده طریقه اسانه طریقه دا ده چې 1 رکات تا امام سره رسولی تش نو هغه به امام سره تش وکړي بیا به 2 رکاته چې پاسي نو هغه به ډک وکړي مطلب صورت پکې وي د هغې نه وروسته به قاعده وکړي بیا چې قاعدې نه وروسته پاسې 3 رکات په هم ډک وکړي چې کله یې 3 رکات ډک وکړه نو د هغې نه وروسته به 4 رکات هم تش وکړي ډک په نه کې هغه رکات په تش وکړي نو اولی رکات د امام سره او 3 رکات 4 رکات دا به تش وکړي او دا منځ کې چې کوم 2 رکاتونه دي دا به ډک وکړي نو دا طریقه ده ټیک شو دا طریقه ډېر خلک په دې طریقه باندې نه دي پوهه لمونځ کوي د ماسپښین اخري رکات له راشي یا د مازدیګر اخري رکات له راشي یا د ماخوستن اخري رکات له راشي نو چې کله داسې رکات له راشي نو باید طریقه دې ګډه وړئ ځینې رکاتونه تش وکړي ځینې ډک وکړي هغه باندې سجده سهو لازم شي سجده سهو ونه کړي نو دې انسان ته په خپل لمونځ باندې چې سجده سهو پې لازم شو ویې نه کړه نو فرض خو ادا شو لیکن ثواب ته خو نه میلاویږي